زمون پر شا باندې پروتي والله په بالله په تله چې دا دشمن به داسې نست و نابود کیږي لکه د سیدنا عمر فاروق په زمانه کې چې څنګه نست و نابود و. نو عرض مې دا کولو چې دا د نیکانو خلقو علامه ده، دا د بهترین خلقو علامه ده چې د هغې اولاد به هغې یاد ساتي، د هغې نسل به هغې یاد ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نن حاصل خان ماما که مونځ نشي کولی، نن که هغه تلاوت د قرآن نشي کولی، نن که هغه اذان نشي اورېدی، نن که هغه اذان نشي کولی، نن که حج او عمره نشي کولی، الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق نن ګرځېږي چې الله محبوب فرمایي چې د چا نیک اولاد وي وولد صالح یدعو له، چې صالح اولاد وي، نیک اولاد وي، د خپلو مشرانو دپاره، د خپلو سپینګیرو دپاره، د خپل فوت شدهګه پاره، د خپلو مردګانانو دپاره هغې به وختن فوختن لاس موچتی، صدقات به م کوي، خیرات به م کوي، مونځ به م ورله کوي، استغفار به م ورلوئ، تسبیحات به م ورلوئ، تهلیلات به م ورلوئ، او انشاءالله هغې به خپل مشران یاد ساتي. او دا سلسله ختمیږي نه، حاصل خان ماما هغه خپل پلار یاد ساتلی و، هغه خپل نیکه یاد ساتلی و، نن د هغه بچي هغه یاد ساتي. انشاءالله د دې دا بچي به د دې نسل به انشاءالله یاد به ساتي داسې دعاګانو باندې. دا سلسله به داسې روانه نو دا سلسله دا بهترینه سلسله ده، دا ښکلې سلسله ده. ته څلوېښتم کوئ، زه درته په مکمل په ذمهوارۍ سره په اعتماد سره د اولې ورځې نه راونیسه تر درېیمې پورې هر زیارت څلوېښتي کال په دویم کال په درېیم کال چې څومره درله الله وس درکړی دی خپلو مشرانو سره ښېګڼې وکئ، خپل مشران یاد کئ. او حدیث مبارک هم دی او دغه یو کلیه او جزیه هم ده چې چېرته سنت ختمیږي هلته کې هغه عمل کول، هغه سنت کول واجب ګرځېږي. نن په دې معاشره کې زمونږ هغه درېیمه هغې پسې هم د میرې بعضې خلکو کوتک راغستی و، یاره وایي د جلسه کو او دا میره راټولو. جنازو کې ما بعضې وخت ویلم دي چې وایي دا درېیمه ختمو، دا درېیمه ستا د پلار ده، دا درېیمه ستا د کتاب ده، دا درېیمه ستا نیکه جوړه کړې ده، دا ستا ګور نیکه جوړه کړې ده، دا درېیمه د شریعت شعار دی، دا د رسول الله حکم دی، دا د قرآن شعار دی، دا د شریعت او د طریقت او زمونږ د اسلام او د اهل سنت والجماعت یو شعار دی. دا د رب کائنات د رضا دپاره د محبوب اقوالو باندې او د خپل مړي د ایصال ثواب دپاره د سلف صالحینو نه دا سلسله را روانه ده تر قیامت در سهاره به دا سلسله روانه وي انشاءالله العزیز. داسې ستا د پلار د جیداد نه دی، ستا د پلار وراثت نه دی چې ته به راپاڅېږي، ته به یو جلسه کې او ته به خلکو ته وایي چې هلکه دا درېیمې بندو او دا درېیمې نه کوو، سبا به راپاڅېږي جنازې به هم بندې کړو، بیا به راپاڅېږو دعاګانې به هم بندې کړو، بیا به راپاڅېږو ډېرې داسې خبرې دي، بیا په هغې باندې راشروع شو بندې به یې کړو که نه. لهذا ای خلکه د دغې مکارو خلکو نه، د دغې بېدینو خلکو نه چې د دغې خلکو سپینه جامه کې، د ملا په جامه کې، د دستار په رڼا کې، د رسول الله مبارک اقوالو په رڼا کې، د قرآن د تورو ټکو په رڼا کې هغې به تاسو ګمراه کوي، د ګمراهۍ طرف ته به بوځي. یاد به ساتئ چې کوم ملا مو د خیرات نه بند کي، د دعا نه بند کي، د درېیمې نه بند کي، د څلوېښتۍ نه بند کي، نو یاد به وساتئ دا ګمراه دی، دا ګمراه دی، دا په تیارو کې دی، دا تام تیارو ته راکاږي. د داسې خلکو پسې نه لمونځ کېږي، د داسې خلکو نه خبره منل دي، د داسې خلکو ته نه ترجمې ته ناسته ضروري ده، نه تفصیل اورېدل ضروري دی. دا خلک ګمراه دي. هغه بلا کم یو بدبخته وي چې په دې فتنې زمانه کې چې نه زما مونځ هغه مونځ دی، نه مې هغه زکات دی، نه مې هغه نیتونه شته، نه مې هغه ارادې شته، چېرته د الله د رضا دپاره چېرته زړه مې وشي یو صدقه کومه، د الله د رضا دپاره چېرته لاس پورته کړم، چېرته د الله د رضا دپاره یو صدقه ومنم، هغه صدقه کړم دا ظالمانو بدبخته شکوک و شبهات را پیدا کړي. دا بدعت دی نه، دا سنت د رسول الله دی، دا د صحابو طریقه ده، دا د شریعت حکم دی، دا د اسلام حکم دی، دا د الله او د الله د رسول د طرف نه جایز عمل دی او په دې باندې د الله او د الله د طرف نه لوی انعامات موجود دی. الله رب العزت جل وعلا دی تاسو ټولو له په دې باندې استقامت نصیب وګرځئ. ای خلکا والله په دې زمانه کې د فتنو دور دی، لګیا د کینچي راغستې ده او د اسلام نه لګیا دی ښایست نه کټ کوي، ښکلا ترې نه کټ کوي. زما خوږ پیغمبر فرمایي الدعاء مخ العباده، دا دعا د اسلام
او دا دعا دا د عبادت یو مغز او بنیاد دی. یاد بساتئ دا تلاوت ښکلا ده، صدقات او خیرات دا د دې زینت دی، دا د دې قوت دی، دا د دې طاقت دی، دا د دې زینت او ښکلا ده. یاد بساتئ چینچیانې راغستې دي، کله به درته وایي د سنتو نه پس دعا مه کوه، یو شیز به درنه کټ کي، بیا به درته وایي پیرانو صاحبانو له مزه لاسنیوی یې مه کوه، دغې نه یې را کم کړې، بیا به درته وایي چې درېیمه مه کوه، دې نه یې را کټ کړې، بیا به درته وایي چې قال مه کوه، دې نه یې را کټ کړې، په مزه مزه دې را کټ کوي. کم طرف ته دې بوځي؟ لارې کم طرف ته ده؟ د الحاد طرف ته لار ده، د شیطان طرف ته لار ده. شیطان هم وایي صرف اور صرف الله، صرف اور صرف الله. نی پیغمبر منی، نه د پیغمبر منی، نه صحابه منی، نه اولیاء منی، هیڅوک هم نه مني. دا عقیده خو د شیطان هم ده. زمونږ عقیده د محمد رسول الله عقیده ده. زمونږ عقیده د سیدنا و امامنا امام المجاهد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه بلا فصل عقیده ده. موږ د ابو بکر الصدیق وارثان یو. زمونږ عقیده د سیدنا و امامنا امام المجاهد سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عقیده ده. زمونږ عقیده د امام المشارق والمغارب اسد الله الغالب سیدنا علی شیر خدا کرم الله الوجه الکریم مبارک عقیده ده. زمونږ د سیدنا و امامنا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه عقیده ده. موږ وارثان د فکر او د سوچ د ولایت د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شهباز لامقامی غوث السمدانی مبارک عقیده ده. موږ به هغه کار کوو چې کوم کار موږ ته زمونږ مشرانو کومه لاره ښودلې ده. الحمدلله زمونږ استاسو مشران د موجوده وخت د علماو نه بهترین خلک تیر شوي دي. دا زه دعوه کوم د موجوده وخت ښه عالمان نه دي، زما د سپینګیري پښتنو ته، زما د سپینګیرو پهلوانانو ته او غیرتمند ننګیالو ته چې کوم تللي دي او په دې عقیده اهل سنت باندې هغې یو پهره ورکړې ده. دلته لوی لوی پهلوانان زمونږ په دې خوا کې تیر شوي دي. لوی لوی پهلوانان زمونږ اسماعیل حاجي صاحب څومره لوی پهلوانو، څومره لوی غرو په دې پاکه عقیده په دې ښایسته مسلک باندې لقد عزمرو ولاړو. داسې پخو علماو داسې په هغې باندې چوکیداري نه ده کړې لکه څنګه چوکیداري په اسماعیل حاجي صاحب کړې وه، لکه څنګه چوکیداري په ماسل خان بابا کړې وه. او زمونږ بل چوکیدار د دین چوکیدار زمونږ المس بابا دا د ناست دی، د دې کور ناست دی، دا ټول ګیر چاپېر الحمدلله ناست دي. او دا ټول الحمدلله په دې پاکه عقیده او د حضور د ختم نبوت د حضور د شان او د عظمت الحمدلله ټول دا دغه غلامان او څوکیداران دي. انشاءالله دا ټول څوکیداران او غلامان دي. هر بچی غلام دی د حضور د شان تحفظ وکړو. ایصال ثواب څه شی دی؟ ایصال ثواب د حضور شان دی، ایصال ثواب د حضور عظمت دی، ایصال ثواب د حضور قول مبارک دا منل دي چې حضور فرمایي صدقه وکړئ، خیرات وکړئ، ستاسو ژوند ستاسو مړو ته وررسېږي، هغې پې باندې خوشحالېږي. موږ د خپل حضور هغه شان او عظمت عملي کړه. الحمدلله په هغې باندې دغه عمل وکړه او انشاءالله دا عمل به زموږ تر مرګه جاري وي. انشاءالله څوک را سره په دې باندې واده کوي انشاءالله کوو به انشاءالله که نه. د دې موجوده زمانې د دې فتنور خلکو به نه ورو انشاءالله. ما درته ویلي دي دا غلام ستاسو خادم ستاسو نوکر، نه انتشار والی ما، نه د شر والی ما، نه د چا سره جګړو والی ما، نه چاته بد رد ویلو والی ما، نه د کارونه خوښومه. زه د اتفاق عادي ما، زه د اتفاق علمبردار یمه، زه د مینې او د محبت اوږې ما، زه د اتفاق او اتحاد سترګې مې ورپسې وشلې دی. زه اتفاق غواړم، زه اتحاد غواړم، زه مینه غواړم، زه محبت غواړم، زه یووالی غواړم، زه ناسته غواړم. خو دا به په دې اړ کې وي چې زما مسلک دې دړې وړې شي، زما دین دې دړې وړې شي. نه، زما دین زما مسلک اهل سنت شاعر به انشاءالله دا به مضبوط ساتو. اتفاق به هم جوړو انشاءالله، اتحاد به هم جوړو، مینه به هم کوو، محبت به هم خورو او انشاءالله خپل شعار به هم د لاس نه پرېږدو انشاءالله. دا به هم په مضبوطۍ سره نیسو. الله رب العزت جل وعلا دې ماسل خان کاکا ته یقینا چې نن به د هغې روح خوشحاله وي. زه د هغې بچو ته سلام پیش کوم، زه د هغې بچو ته سلام عقیدت پیش کوم چې هغې د خپل والد محترم
نسوې د خپل نیکه محترم د هغې د خپل رور سره وفا اصل وفا ګورې دا ده د مرګ نه بعد اصل وفا ده د مرګ نه بعد اصل وفا ده په دې خبره به درنه اجازت واخلم مرګ ډېر ګران دی چې کله دې تورو تمبو د لاندې شئ که نه والله چې هر څه به منئ والله چې هر څه ومنئ اولې ورځې خیرات به منئ خو چې تورو تمبو د لاندې لاړ شئ والله چې بیا به د دویم منئ بیا به د دریم منئ بیا به د څلورم منئ بیا به د اووم منئ بیا به د څلوېښتم منئ بیا به د کال منئ بیا به وایي چې نه نه څلوېښتې ته انتظار مه کړو روزانه راپسې کوه درېیمې ته انتظار مه کړو هر وخت راپسې کوه دا لاس راپسې پورته کا زما محبوب علیه السلام فرمایي مولوي صاحب درته وفرمیل چې دا څنګه وي ما المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص محبوب فرمایي ډوبېدونکی وي دا ډوبېږي دا څنګه چې ډوبېدونکی لاسونه وهي چغې وهي پرړانګې وهي مرمه هلته قبر کې دغه انسان داسې او چې کله دعا ورته ورورسي صدقه ورته ورورسي خیرات ورته ورورسي لکه څرنګه چې یو بیماري او هغه له ته ګولۍ ورکې او هله یو ستنه ووي او درد یې په ارام شي ستا په دې دعا باندې ستا هغه مړې الله د عذاب نه بچ کوي او خوشحاله شي کان احب الیه من الدنیا وما فیها دومره خوشحاله شي دومره خوشحاله شي د دنیا زر زمین دولت مال پیسې جایدادونه بنګلې د ټولې دنیا راوړه دا ورته کېږده په دې نه خوشحالېږي لکه په دې خیرات چې درنه څونه خوشحالېږي په دې دعا چې څونه خوشحالېږي انشاءالله خپلو مشرانو پسې به کوو انشاءالله دا بدعت نه دی دا ګناه نه ده دا عین ثواب دی دا عبادت دی دا کوئ دا کوئ هر ځای کې کوئ دا فقیر دله جواب ته تیار دی دا فقیر جواب ته تیار دی نه زه د مناظرو والی یم نه چاته جواب کوم دا زه په دې لاوډ سپیکر بار بار وایم چې خلکا کوئ خپل کار کوئ دا د فتنو دور دی چا چاله به جواب ورکو څوک څوک به منې کوو څوک څوک به پویو بس موږ به دا خپل رونه پوی کړو دا خپل دوستان به پوی کړو دا خپل ملګري به پوی کړو خپل کار کوئ خو زما مسلک مه چېړئ زما عقیده مه چېړئ زما شعار مه چېړئ زما په مدرسه کې ناز زما طالب مه چېړئ زما مریدان مه چېړئ زما ملګري مه چېړئ زما په قافله کې شامل زما دا دوستان مه چېړئ دوی ته څه مه وایئ که دوی چېړئ نو والله په بالله چې بیا زه د هغه امن والا نه یم بیا به ډېره بې امني وي که چېرې زما دا مسلک چېړئ زما شعار چېړئ زما د حبیب شان چېړئ زما د محمد رسول الله ختم نبوت چېړئ نو بیا به دا ډېره ګرانه شي ډېر پر امن خلک یو زه ډېر پر امن یم زه د الله په ذات قسم خورم موږ دلته کې راشو مړی ژوندي وکړو جنازه وکړو جنازې نه پس دعا وکړو په دې غوږونو باندې ما دلته د بدبختو زما ذات پسې کنزل ما اورېدلی دي زما شاګردانو په اکشن اخیستی دي او ما منع کړي دي ما هغه کنزل په دې غوږ واورېده په دې به مې وویسته او ما به ویل چې زما ذات یادوي نو ته څوک چې ته به د خپل ذات تپوس کوې خو که زما د محمد رسول الله ذات ته دې سپک وکتل زما د صحابو ذات ته دې سپک وکتل اولیاو ذات ته دې سپک وکتل زما مسلک او عقیدې ته دې سپک وکتل نو والله په بالله په تالله چې بیا به دا سر به په دې تنه باندې موجود نه چې تر څو مې دنه جواب غوښتی نه انشاءالله بیا به جواب غواړم نو دې وجې تاسو ټولو ته وایم زه ډېر پرامن سړی یم خو چې کوم سړی خوله کولاوئ صرف خوله وله بندوئ چې مفتي صاحب وایي چې د دې حل دا دی چې راځه دوستانه ماحول کې به کښېنو د محبت په ماحول کې د مینې په ماحول کې خیر دی که زه نه پوهېږم او زما مشران نه پوهېدل زما غور نیکه زما ټر نیکه زما صحابه زما پیغمبران زما سلف صالحین نه پوهېدل ته راشه ما پوهې کا ته مې پوهې کا او که ته نه پوهې نو راشه چې زه دې پوهې کړم راشه زه دې پوهې کړم کني خپل کار کوه وروره خپل کار وکړم خپل خره د شاړه خپل چیلې ګډې بیزې به چې کوم دی نو خپل شروع ته خپل کار کوو خپل کار کوو ټیک ده که انشاءالله نو زما په دې منبر باندې همیشه هم دغه وینا وي یو ځل بیا زه د ملکانو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی دلته په دې مدرسه کې دومره ښه انتظام وکړ